السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو په خپل موبایل کې روټیټ لوګو جوړولی سئ. روټیټ لوګو هغه چې ګرځي ویډیو په یو کونج کې ولاړ وي. نو ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو له مخه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ. پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هیڅ خرچه هم نه راځي بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کیږي. ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې وګورو. نو ملګرو، تر ټول له مخه موږ په موبایل کې هغه ایپ خلاصو. دا ایپ چې کله موږ خلاص کړی، دا اول واره ملګرو موږ اول لیکلی دی چوز پکچر. پر دا چوز پکچر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دا باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو ګیلري اول به پر دا سنګل باندې بیا کلیک وکړئ. په مابینځ کې دی. د دې مطلب دا دی چې ته څو لوګو پر یوه ځای باندې جوړول غواړې، موږ یوه جوړو. دلته زه ګیلري لرالم، په ګیلري کې به اوس یو تصویر راواخلم. هغه تصویر به زه هلته ولګوم پر کوم باندې چې ما لوګو جوړه کړې ده. اوس به زه هغه تصویر هلته ولګوم او بیا به تاسو ووینئ چې څرنګه موږ پر دې تصویر باندې لوګو جوړوو. دا تصویر پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا تصویر اوس زه اخلم، سیو مې کړی. دا ګوره لوګو دلته لکه تیاره چې سوي، لیکن تیاره نه ده. دلته دویم اپشن هم تاسو درکړی که چیرې تاسو په کیمره باندې تصویر اخلئ. نو دویم بیا بیکګراوند ده. پر بیکګراوند باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، اول یې لیکلي بیکګراوند کلر. اوس موږ دلته لاندې بیکګراوند پکچر هم سره درولی سو او کلر پکچر دواړه هم سره راتلی سي. او خو موږ دلته خالي کلر ورکوو. موږ به پر دا کلر باندې کلیک وکړو. بیا چې کوم کلر تاسو غواړئ، خو یو کلر به ورکوئ ځکه چې بیا هلته تاسو هغه یو کلر په اسانۍ سره میټولی سئ. اوس ما ګرین کلر ورکړی. له ګرین کلره بعد ملګرو اوس موږ ګورو دلته بیکګراوند هم معلوموي، خو موږ به خالي کلر دغه کوو پر دا دویم نمبر باندې. بیرته زه یې پر دا بیکګراوند باندې سټینګ باندې کلیک کوم. پر دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دا دویم چې نشان پر لګېدلی دی، دغه نشان به تاسو ختم کړئ. اوس صرف کلر معلوموي، هغه بیکګراوند نه معلوموي. دریم یې فریم دی ملګرو، چې کوم فریم ستاسو خوښ وي هغه فریم تاسو ورکولی سئ. دلته اوس ما یو فریم باندې سلیکټ وکړی. څلورم یې لیکلي دي سپیشل افیکټ. پر دا باندې تاسو کار مه لرئ، دا تصویر کلر بدلوي. او بیا لیکلي دي د فلوټینګ پینل چې لیکلی دی، د دې مطلب دا دی چې دا تصویران شپږ دانې وایي دلته ګرځي، خو موږ صفر کړل چې یو تصویر به ګرځي، دویم به ورسره نه وي. او بیا لیکلی دی سیز اینډ پوزیشن. پر دا سیز اینډ پوزیشن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو وینئ چې دې ته تاسو سیز ورکولی سئ. غټ جوړوئ، کوچنی جوړوئ، هر قسم چې جوړول غواړئ هغه تاسو سیز ورکولی سئ. خو ما دا سیز ور برابر کړی. بیا زه پر بیک باندې ولاړم. لاندې لیکلي دي روټیشن سپیډ. پر دې باندې ملګرو ګورئ، دا یو پر یوه خوا ګرځي، یو پر بله خوا لوګو ګرځي او د مابینځ والا دا سیده ګرځي. پر دا باندې به موږ کلیک وکړو. لاندې به راسو، دا ګوره دا په څونې قدر سایډ کې کوږ راولي، سیده راولي، خو ما صفر کړی چې ته څونې قدر کږه یې سیده کوې پر هغه خوا ته کولی سې. زه به یې صفر کړم چې فل سیده ګرځي، اوکې به یې کړم. له دې بعد بالا لیکلي دي روټیشن سپیډ. په څونې قدر سپیډ کې دا لوګو ګرځي. دا اوس په 50 کې ده چې 100 کې تیزیږي او چې 0 کې سوکه کېږي. اوس په 50 کې برابره ده، موږ به پر 50 باندې اوکې کو. له دې بعد به بیا راسو ملګرو چې له دې بعد بیا لیکلي دي مای کوبز. دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو دلته دی اوس موږ سیو کړی نه دی تر اوسه پورې. اوس به موږ سیو کړو. دلته زه برته پر بیک باندې ځم، دا کینسلومه. لاندې وګورئ، تر دې لاندې لیکلي دي سیو باندې چې کوم لیکلي دي سیو کو، پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره ستاسو دلته نوم غواړي، نوم به تاسو ورکوئ. زه نوم ورکوم، اته ما نوم ورکړی، اوکې مې کړی. اوس دلته را واوښتله چې دا ستاسو لوګو چې ده دا سیو سوله. نو دلته ملګرو ګورئ، له دې څخه به تاسو ګرین سکرین ویډیو جوړه کړئ. دا ګرین سکرین خو د دې دی او ویډیو بل د دې سکرین شاټ ویډیو به تاسو جوړه کړئ او هغه ویډیو په مدد سره تاسو په بله ویډیو کې دا ویډیو لګولی سئ. او دا ګرین سکرین چې دی دا ډېر په اساني له دا ویډیو څخه تاسو لرې کولی سئ. ستاسو لوګو به ثابته پاته وي، دا ویډیو به وي
نو ملګرو دا ویډیو چې ده که مو خوښه سوې لایک یې کړئ او دا ایپ چې دی دا د پلی سټور څخه ډېر په اسانۍ سره ملاویږي. فوټو کوب یې نوم دی. دا تاسو له پلی سټور څخه انسټالولی سئ او بیا له دې څخه هر قسم فایده اخیستلی سئ. کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ما ته راکړئ اجازت تر را روانې ویډیو پورې. نور مې پر خدای سپارم. د الله په امان.